زما محترم قدرمن مسلمانانو، الله رب العزت ډېر احسانات دي او ډېر لوی نعمت یې راباندې کړی دی چې د روژې مبارکه میاشت ده. دې روژې مبارکه کې الله رب العزت قرآن پاک نازل کړی دی. قرآن مجید د دې نزول او دا چې الله رب العزت نازل کړی دی نو دی په دریو مرتبو کې او په دریو مراتبو کې دا نازل کړی دی، په دریو درجو کې دا را نازل کړی دی. اول الله رب العزت دا قرآن پاک د خپل ذات نه لوح محفوظ ته را نازل کړو، او دویم ځل الله رب العزت دا د لوح محفوظ نه اولنی اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي هغې ته را نازل کړی دی. دا رمضان المبارک کې چې کوم قرآن نازل شوی علما لیکي چې دا شب قدر چې کوم ورته وایي په شپه باندې دا الله رب العزت وایي د لوح محفوظ نه بیت العزت ته اولني اسمان ته د قرآن پاک را نازل کړی دی. او دریم ځل بیا الله رب العزت د خپل ذات نه د جبرئیل علیه السلام په واسطې سره رسول الله مبارک باندې دا نازل کړی دی چې د اسمان نه تدریجا جبرئیل علیه السلام راتلو او د وخت او د موقع مناسبت سره به لږ لږ قرآن راوړو پر رسول الله مبارک به نازلو د وحی په ذریعه جبرئیل علیه السلام نو پر رمضان المبارک کې قرآن نازل شوی دی او دې ته خلک د قرآن میاشت وایي. دا میاشت وایي د قرآن ده، د قرآن پاک او د رمضان المبارک یو بل سره ډېره ملګرتیا ده. دې کې بیا په آخره کې یو مبارک شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. دا قدر شپه ده، هغه په دغه وجه ده چې په دې شپه کې قرآن پاک نازل شوی دی. نو رمضان المبارک ځان د برکتونو نه ډکه میاشت او بیا پکې د لیلة القدر شپه ده، دا ځان د برکاتو نه ډکه میاشت ده. او په دغه شپه د ټول نه لوی فضیلت د روژې دپاره او د لیلة القدر دپاره دا دی چې الله پاک پکې قرآن پاک نازل کړی دی. الله رب العزت په دې شپه باندې دا قرآن پاک د لوح محفوظ نه اسمانونو ته نازل کړی دی. او بیا په 22 کالو کې او په 5 میاشتو کې او په 14 ورځو کې دا لږ لږ الله رب العزت نازلوه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. آسماني کتابونه چې څومره دي هغه په رمضان کې نازل شوي دي د روژې په مبارکه میاشت. د لیلة القدر شپه ده، په دې کې الله رب العزت قرآن نازل کړی دی او ډېره مبارکه شپه ده. الله رب العزت خپله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، موږ دا قرآن پاک په شپه د قدر کې نازل کړو، د شب قدر شپه کې. وما ادراک ما لیلة القدر، او بیا الله رب العزت وایي چې د دې بندګانو شوق پیدا شي وایي تاسو ته پته شته لیلة القدر څه شی دی؟
قدر دا شپه کومه یوه ده بیا مخکې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر لیلة القدر دا د زرو شپو د عبادت په کې زیات ثواب دی تنزل الملائکة والروح او فرشتې په دې شپه کې نازلېږي راکوزېږي او جبریل علیه السلام وایي د الله تعالی په حکم سره او د الله تعالی د طرفه د هر خیر کار او بیا مخکې فرمایي سلام دا شپه سلامتیا واله شپه ده د شب قدر ده او دا تر کوم ټیمه پورې ده د دې یو منټ دی یو ګنټه ده یو ساعت دی نه علما لیکي او قرآن کې الله رب العزت خپله وایي هي حتی مطلع الفجر چې کله نور پرېوځي او بیا سحر نور سبا کېږي چې کله سحر راځي د صبح صادق ټیم داخلېږي تر هغه ټیمه پورې د دې شپې وخت زما محترمو لیلة القدر دا یو مبارکه میاشت پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایي چې بني اسرائیلو کې داسې یو عابد تېر شوی دی چې هغه به د ورځې زر کاله مسلسل د ورځې جهاد کو او د شپې به عبادت کو صحابو عرض کو یا رسول الله د هغې خو دومره ډېر عمرونه چې زر کاله جهاد کړی د ورځې او زر میاشتې هغه د ورځې جهاد کړی دی او زر میاشتې هغه د شپې عبادت کړی دی زموږ خو دومره عمرونه نه دي زموږ د دې امت عمرونه 50 شپېته او یا کاله ژوند دی 15 په ماشوموالي کې لاړو او 10 او 15 او شل د 50 دوران په بوډاوالي کې شو نو ټول عمر چې دی 10 یا 40 کاله د عبادت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه دوی الله رب العزت چې دی دا سورۃ قدر نازل او په دې امت الله دا رحم وکړو چې دې امت د پاره د شب قدر فضیلت نازل چې تاسو د پاره به یو شپه هغه د زرو میاشتو نه بهتره او علما لیکي وایي د زرو میاشتو برابر نه ده دا شپه الله پاک حد نه دی ښودلی الله رب العزت ویلي لیلة القدر خیر من الف شهر دا شب قدر چې کومه شپه ده دا د زرو میاشتو نه بهتره ده د زرو میاشتو نه کمه نه ده خو د زرو میاشتو نه هغه څومره بهتره ده د هغې پته نه لري او علما لیکي وایي زر میاشتې چې دي دا چې ته په 12 باندې تقسیم کړې نو دا 3 اتیا کاله او 4 میاشتې راغلي نو د یو شپې عبادت الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت هغه د 3 اتیا کالو او د 4 میاشتو برابر او د هغې د سیوا ګرځولی او پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دا شب قدر او د لیلة القدر دا شپه دا زما په دې امت باندې الله رحم کړی دی او دا دې ته خصوصیت ورکړی دی دا نورو امتونو ته نه وه ورکړی دی حدیث پاک کې راځي وایي په دې شپه باندې څنګه چې قرآن کې راځي تنزل الملائکة والروح ملائکې راکوزېږي ځمکې ته او جبریل علیه السلام هم راځي او د ملائکو ګروپونه او غونډې ټولنې راکوزېږي ټولګي او وایي د
کم بندگان حدیث پاک کی راضی ويصلون على من يذكر الله عز وجل اغا بندگانو باندې رحمت او غیله دعا غواړي څوک چې د الله تعالی په ذکر کې په دغه شپه باندې مشغول او مصروف وي او بل روایت کې راځي یسلمون وی مصافحه وسره کوي سلام وسره کوي د باندې سره خو دې محسوسینا زمو محترمو ډېره مبارکه شپه ليلة القدر ډېره مبارکه شپه عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی زرا پاسېدم وی شپه ډېره روښانه وه وی چې ما وکتل نو وی هغه 28مه شپه وه یو صحابي رضی الله عنه فرمایي چې ما خوب کې زه چاریخ کړم په خوب کې ما ته وی چې پاسه او د لیلة القدر شپه ابن عباس رضی الله عنه وی زه چې را پاسېدم نو هغه شپه 28مه شپه زیاتر مفسرین او صحابون هم رامنقول دي هغه وی چې دا 28مه شپه خو دا شپه علماء کرام لیکي چې دا شپه یو شپه نه دا هر کال بدلیږي کله دا د شب قدر دا فضیلت کله 28مه ته الله پاک ورکړي کله 30مه ته ورکړي کله 50مه ته ورکړي او کله 20مه ته ورکړي او کله 29مه ته ورکړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي اطلبوها فی الوتر دا شپه تاسو په ناتکیو ادامو شپو کې تلاش کړئ من شهر رمضان فآخر دا 10 رمضان کې في آخر 10 رمضان نو آخر شپې د رمضان المبارک د 10 فرضان شپې هغه 20مه ده 30مه شپه ده 50مه ده 20مه ده او 29مه شپه او حدیث پاک کې راځي من قام ليلة القدر څوک چې په دغه شپه باندې د الله عبادت ته ودرېدو د الله قرآن یې ووی د الله ذکر یې وکړو نفلونه یې وکړو تهجد یې وکړو د الله عبادت یې وکړو ایمانا و احتسابا او د ایمان وي او د ثواب په نیت ولاړ وي سریاکاري نه کوي بل چاته ځان نه کوي او نیت یې دی چې الله پاک مایني او زه خالص د الله لپاره ولاړ دا بندګي کوم عبادت کوم حدیث پاک کې راځي غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العزت د دو ګناهونه معاف چې کوم د مخکې شوي الله رب العزت د دو ګناهونه دې سره معاف کوي نو محترم چې موږ د شب قدر د فضیلت موږ وګورو او په دې موږ عمل موږ سره 15 شپې پاتې او علما لیکي وایي د الله رب العزت عجیبه نظام دی او ښکلی حکمت دی چې یو بنده دی او هغه په 6 شپې روڼوي نو ډېر تکلیف به ورته میلاو شي نو الله رب العزت دومره انعام او احسان وکړو چې پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې تاسو په 10 شپو کې دا ګورئ یو شپه خوب کوه په بله شپه روڼه تېروه چې تکلیف هم درته نه اسلام د عدل نظام دی او تکلیف نه جوړوي چاته تکلیف نه ورکوي او په روژه کې که موږ ټول خلک دروازې موندي خو چې کوم بندګان اگر چې دروازې خوب نه وي
او بیا د شپې مو خوب نه کوي د هغې دپاره دا یو ښکلې طریقه ده یو شپه د عبادت کوي بله شپه د خوب کوي نو یویشتمه شپه هم تېره شوې ده دویشتمه هم تېره شوې اوس دېرشتمه ده بېګاره دېرشتمه شپه ده بیا پنځویشتمه شپه ده او بیا اوویشتمه شپه او بیا یو کم دېرشمه شپه دغه درې څلور شپې دي چې دې کې موږ د الله ربالعزت بندګي وکړو عبادت وکړو علما لیکي حدیث پاک عثمان رضی الله عنه روایت دی عثمان رضی الله عنه فرمایي چې کوم بنده په دغه شپه د ماخوستن لمونځ وکړو دته به الله ربالعزت د نیمې شپې د ولاړې د بندګۍ او د عبادت ثواب مومي او کوم بنده چې د سحر او د ماخوستن دواړه لمونځ په جمع سره وکړو نو الله ربالعزت به دته د ټولې شپې د عبادت ثواب علما دا لیکي چې آیا دا زر میاشتو برابر ده دا شپه نو په دغه زر میاشتو کې خو ځان له په هر کال کې یو لیلة القدر شپه راځي دا پکې شامل ده نه وایي دا هغه زر میاشتې دي چې هغه د شب قدر نه وي په هغې کې شب قدر شمار نه شي هغه به ځینې د دې یو شپې برابر نو د دې نه د دې شپې اهمیت معلومېږي چې څومره عبادت واله شپه ده څومره ثواب واله شپه ده چې موږ به الله ربالعزت موږ راضي او دا شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي فرمایي عباده بن صامت رضی الله عنه چې پیغمبر علیه السلام راووت او موږ ته د شب قدر اطلاع راکړه چې دا شپه ده فتلاح الرجلان خو دوه بندګان دوه مسلمانان یو بل سره په جنګ د هغه جنګ د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرفعت دا شپه د دې د تعین زمانه چوت کړی شو او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایي وایي کیدی شي په دې تعین نه کېدلو کې ستاسو خیر چې دا شپه ونه ښودلې شوه متعینه نه شوه چې دا شب قدر کومه شپه ده او مخکې فرمایي فالتمسوه فی التاسعه والسابعه دا تاسو په اوویشتمه کې او په یو کم دېرشمه کې ته وګورئ دا شپه زما محترمو جګړې دا دومره منحوس څیز دی چې دومره عظیم دولت د جګړې د وجې او د جنګ د وجې هغه د دې امت نه لرې کړی زما محترمو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث پاک کې فرمایي وایي دې کې کیدی شي ستاسو خیر بیا علما لیکي وایي د شب قدر دا شپه چې متعین نه شوه دې کې د دې امت دپاره هم یو لوی خیر دی بیا به بندګان وي نور عبادت به یې نه کوو وایي چې دغه یو شپه ده بس دې کې عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب دی دغه شپې ته به یې اړولې وه نوره بندګي به یې د الله او بل دویم حکمت یې دا لیکلی دی وایي خو دا شپه الله ربالعزت ښودلې وه او د دغې باوجود هم یو مسلمان رالګېدو او د الله نافرماني یې کوله نو دا به ډېره پټه ګناه وه دا به د الله د نافرمانۍ انتها وه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېره مسجد نبوي ته راغی یو کس په جومات کې ویده و علي رضی الله عنه ته یې ویې ورشه دا پایسه وه د مونځ ټیم علي رضی الله عنه ورغی هغه یې راپاڅوي بیا علي صاحب فرمایي وایي ما پیغمبر علیه السلام ته وویل
چې د خیر کارونه خو تاسو ډېر کوئ، د نیکۍ کارونه خو زموږ ته تاسو زیات خوښوئ، تاسو په خپله ولې نه راپاڅئ؟ نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې اسې نه ما راپاڅو او زما نه انکار کړی نو زما د خبرې نه انکار کول دی به کفر ته رسېدلی ځکه چې زه پیغمبر یم او ستا د خبرې نه کو انکار کړی کفر ته نه رسېږي. غټه نافرماني دغه وه که زما یې نه ومنل. علما لیکي چې الله رب العزت دا شپه په دې امت باندې پټه کړې ده د لیلة القدر چې د زرو شپو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات دی. وجه دا ده چې اصلي یو مسلمان بیا رالاګېدو او په دغه شپې د الله نافرماني کوله نو ډېره غټه ګناه ده. په دې شپې کې د دې شپې څه علامات علما کرام ذکر کوي. ابن جریر دا خبره مو نقل کړې ده چې بعضې کوم اولیا دي بزرګان دي هغوی وایي چې یاره دا هر څه سجدې لګوي. دا خبرې شته خو دا زمونږ په شان د خلکو لیدلو کار نه دی. اوس یو بنده دی او هغه لس شپې روڼې کړې یا یوویشتم او دېرشتم او پنځویشتم او دا شپې ټولې روڼې کړې او دوی وایي چې ما خو پړق ونه لید. نو پړق خو ضروري نه دی چې ته پړق ووینې ځکه زمونږ د ایمان دونه رڼا کم ده چې مونږ دغه پړق ووینو. دا خو د لویو خلکو کار دی. رڼا کېږي او ابن جریر رحمه الله لیکي چې دا هر سم په سجده کېږي الله رب العزت ته. خو دا اصحاب کشف لیدی شي لوی لوی خلک یې لیدی شي چې کوم شپه ورځ د الله بندګي کوي او اولیا یې ویني. څنګه چې یو واقعه کې راځي عمر رضی الله عنه ناست په خپل منبر باندې او مدینه منوره کې دی او خپل لښکر یې لېږلي دي ډېر لرې د میاشتو په مسافت باندې مزل دی هلته او صحابه هلته جنګېږي. ساریه د لښکر مشر دی د فوج مشر دی. عمر رضی الله عنه دلته ناست و په منبر باندې خطبه وایي او په خطبه کې صرف دا وایي ډارېک وایي یا ساریه الجبل الجبل. دی په خطبه کې دلته وایي او فوج ډېر لرې لګیا دی. بیا چې کله هغه لښکر را واپس شو نو خلکو ورته وویل چې عمر رضی الله عنه دلته کې و او هغه دا الفاظ ویلي وو هلته تاسو سره څه معامله راغلې وه. وایي او ساریو فرمایي والله انه لصوت عمر چې هلته ما دا اواز واورېدو چې یا ساریه الجبل الجبل. نو وایي ما چې وکتل شاته نو وایي په غره موږ مخکې کفارو سره جنګېدو او د غره په غونډۍ کې ډېر دشمنان شاته وو هغوی په موږ حمله کوله. نو عمر رضی الله عنه د دې ځای نه د مدینې منورې د هغوی ته ووایي چې ای ساریه ته شاته وګوره غره ته وګوره. هغه وایي چې ما شاته وکتل او د اواز ما واورېدو ما وایي چې دا د عمر رضی الله عنه اواز دی نو شاته موږ نور دشمنان د هغوی نه بیا موږ ډډه وکړه هغوی په موږ د شاته نه حمله کوله. نو زما محترمو دا کشف دا د هر چا کار نه وي. او عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله خو دا شپه زه ووینم نو زه څه دعا وکړم. ډېر ښکلی سوال یې کړی زه کومه دعا وغواړم. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې عایشې ته دا دعا غواړه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے الله ته بخښنه خوښې ته ما ته بخښنه وکړې. دا یو ښکلی سوال دی. خلک وایي د خلکو مختلف شان سوچي چې په دې شپه ناست دي زه به پړق وینم او زه به دعا غواړم چې یا الله هر څه ما د سرو کړي او موږ ته ټوله چاټۍ د سرو ډکه کړي. نه دا فضول خبرې.
یقینا نورانیت نی په شپه پړاتم کیږي هر څه سر به سجود کیږي خو د هر چا دغه کتل ضروري نه دي او دا کراماتو سره تعلق ساتي یو بنده دی اتکاف یې وکړو یا د لس شپې روڼې کړې یا د 18 شپې روڼې کړې او ښه عبادت یې وکړو نو دته دغه ثواب لیکلی شي دته دا شپه میلاو شوه بندگی او عبادت ضروري دی هغه پړاک لیدل ضروري نه دي زمونږ د ایمان دونه رڼا چېرته ده چې موږ پې د الله په دونه زیات نورانیت ووینو او یو اخیری دغه کو صلات تسبیح چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس رضی الله عنه ته دا ښودلی وه او ډېر د مینې ډالۍ ورته پیش کړې وه ځکه چې عباس رضی الله عنه داسې یو صحابي و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تره دی 2 کاله د عباس رضی الله عنه مشر خو عباس رضی الله عنه نه چې به چا تپوس وکړو وایي ته مشر یې په دې کې وایي مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ځکه وایي دته نبوت میلاو شوی دی او چې کله وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت کو نو عباس رضی الله عنه هغه ټیم د خلکو ته ووایي وایي که زما ډېر واره ته څه نقصان ورسېدو نو وایي خیر به م نه وي وایي دلته یې موږ قبیله موجود یو وایي دته ضرر نشي میلاوېدو ډېره مینه وه ډېر محبت یې ورسره او چې کله د بدر په جنګ کې عباس رضی الله عنه له ایمان نه و راوړی چې کله قیدیانو او یا قیدیان شو نو عباس رضی الله عنه په دغه موقع قیدي و پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دي صحابو ته وی یو قیدي بوځئ کور ته عباس رضی الله عنه اتفاقا هغه کور کې چې د ده او د پیغمبر السلام کوم صحابي سره چې لاړو د هغه او د پیغمبر السلام تر کور ترمنځ یو دیوال نو د شپې پیغمبر السلام عایشه بیبي فرمایي چې پیغمبر السلام خوب نه کوو راپاڅېدو به او ګرځېدو به وایي چې ما غوږ کېښودو نو د عباس رضی الله عنه لاسونه ډېر کلک تړلي شوي وو هغه به سپېرګي کول پیغمبر السلام ته تکلیف و چې زما نیتره ته تکلیف دی نو وایي بیا عایشې رضی الله عنها ته پیغام ولېږو چې ویې کتل لاسونه د عباس رضی الله عنه ډېر کلک تړلي هغې والا بیا لږ سست کړه د هغې د وجې عباس رضی الله عنه سپېرګي بس کړه پیغمبر السلام یې وکړه زما محترم یو بل نو د صلات تسبیح یوه ډالۍ عباس رضی الله عنه ته پیش کړې ده ورته ویې زما تره تا ته یو داسې مونځ وښیم چې ستا 10 قسمه ګناهونه معاف کړي عباس رضی الله عنه ورته ویې وښایه وایي دې سره به ستا هغه ګناه مې الله معاف کړي چې تا په پټه کړې په ښکاره کړې ده قصدن دې کړې عمدن دې کړې ده هر قسمه وړه ده غټه ده هر قسمه ګناه به دې الله معاف بیا ورته صلات تسبیح طریقه زما محترم صلات تسبیح رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه ته وایي هره جمعې کوه او که هره جمعې نشي کولی هفته کې یو ورځ کوه که هفته کې نشي نو میاشت کې یو ورځ کوه او که میاشت کې یو پیره نشي کال کې او که کال کې نشي ټول عمر کې به یو ځل د هغې طریقه څه ده صلات تسبیح دا په هر ټیم کېږي سیوا د 5 ټیمو یو چې نور راخېږي سهار یو نور پرېوځي او یو د 12 یا په باندې 12 کې چې دا نور بیخي په سر ودرېږي یو دغه ټیم او یو د مازدیګر د مونده پس نه کېږي او یو د سهار د مونده پس نه کېږي دا 5 ټیمونه دي په دې کې صلات تسبیح نه کېږي صلات تسبیح په هغه ټیم کې کېږي په کوم ټیم کې نه پس کېږي اسانه مسله څلور رکعته لمونځ دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تره ته فرمایي وایي څلور رکعته لمونځ چې 10 قسمه ګناهونه ورسره معاف کېږي نیت به وتړئ الله اکبر ووایئ اسانه طریقه د مختصر چې کومه عام د لمونځ کې
طریقې دي زه به یو بیان سبحانك اللهم بمویل اعوذ بالله بسم الله بمویل الحمد بمویل او بیا کوم صورت کې قربوش و یا بل صورت دی هغه بمویل بیا به د صورت نه پس 15 کرات دا وویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری چې دا وویل د صورت نه پس بیا به رکوع ته لاړ رکوع کې به درې پیری خپل تسبیحات وایي سبحان ربي العظیم او دا غي نه وروسته بیا لس پیری دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله چې رکوع کې دی وي بیا به سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به لس پیری بیا به لاړ شي سجدې ته الله اکبر دې سجدې ته لاړ سبحان ربي الاعلى وسجد په هغه سجده کې به بیا د هغې نه پس لس کرته بیا چې سجده کې دې دوی بیا به د سجدې نه راپاسې کېږي څنګه چې دواړو سجدو منځ کې کښېني نو د دویمې سجدې نه مخکې به په ناسته بیا لس پیرې وکړي او بیا به سجدې له لاړ شي بیا به تسبیحات خپل کړي او بیا به لس پیرې په دویمه سجده کې وکړي بیا چې د دویمې سجدې نه راپاسې الله اکبر وایي نو سیده به پاسې نه کېږي دا تنیا په شکل کې سجدې کېږي په دغه ټیم چې ته کښېنې نو بیا به لس پیرې وکړي نو دا په یو رکعت کې 15 اویا ځلې دا تسبیحات شو په څلورو رکعتو کې 300 پیرې دي بیا چې دا لس ځلې بیده وي سجده پرې کړې او سجدې نه پس دې ده وي د دویمې بیا به سیده پاسې اول رکعت بیا به څه خپل سورت فاتحه ووایي سورت ووایي بیا به 15 پیرې وکړي بیا به دغه طریقه څلورو رکعتو کې نو دا څه 300 پیرې وشي نو صلات تسبیح اهتمام شي او په روژه کې ډېر زیات اهتمام پکار دی او خاص کر په دې اخري عشره کې ډېر اهتمام پکار دی د جمعې ورځ ډېره بهتره ده روزانه هم کولی شو او په جمعه په دې روژه کې رمضان کې موږ ته فرصت راکړي او اعتکاف والله پکار دی چې ډېر اهتمام وکړي والله پاک دې